تیرې ویډیو کې دا هیډینګ او د سر دا سب ټیکسټ کې اوس دا بټن پاتې ده دا بټن جوړو دلته کې ایډ کوو ټیک نو بټن دپاره به زه راشم اول د خپل کوډ ته او دلته کې به یو ټیګ ایډ کم هغې ته بټن کلاس ایډ کم او بټن پرایمري ټیک شوه او دا به زه امټي پرېږدم او بټن کې ما ورته دلته لیکلي ایکسپلور دلته به ورته هم زه ولیکم ایکسپلور او بیا مې ورسره دا HTML یو کوډ لګولی چې په هغې باندې مې ایرو شو کړې ده نو دې د اینډ ARR چې ولیکئ نو ډاون ایرو دا ډي چې پکې لږې شو کوي دا ډي مطلب ډاون ایرو اچ راته اوس نشته پته چې اچ څه مطلب ال مطلب لیفت طرف ته ایرو آر مطلب رایټ ایرو یو مطلب اپ ایرو نو زه چې کوم دی دا ایرو رایټ سایډ ته دی نو دا یو به زه یوز کړم اوس رایټ سایډ ایرو هم په دې کې راغی دلته دا د ایرو ورسره راغی ټیک ما دې دغه ته دلته خیال شو چې دا دلته په دوو لاینو کې شو کېږي داسې هم ټیک دی برابر دی خو که فرض که بالکل اکزیټ دغه شان غواړي دا دا کړی دی نو دلته کې ما دې ته لیټر سپیسینګ اپلای کړی دی او لیټر سپیسینګ پراپرټي ما په هیډینګ کې په زوړ کوډ کې نه دی اپلای کړی نو دې نه چې کوم لیټر سپیسینګ پراپرټي دا به تې زه لرې کړم دی اوس په یو لاین کې راغلی ټیک نو اوس دا بټن خو جوړه شو خو بټن اوس ډیزاین کوو ریوزیبل کوډس کې چې دی دلته کې دا به یو بټن زه واخلم بټنز او اولنی کلاس خو ورته ما اپلای کړی و بټن ټیک شوه زه بټن ته یم چې ډسپلی به شته دي بلاک اولنی کار به دا وشي بیا بټن پرایمري چې ده پرایمري بټن مطلب د دې کلر پرایمري دی زه به دلته کې واخلم ډاټ بټن پرایمري او د دې بیکګراوند کلر چې دی هغه به کم پرایمري او د دې د ټیکسټ کلر چې دی هغه به کم وایټ ټیک شوه او د دې بارډر به کم 1 پکسل سالډ او پرایمري کلر به یې کم ټیک شوه دا دی راغی او دلته کې به داسې کار وکړم یا چې بټن ته به بای ډیفالټ باندې کم پیډینګ چې 8 پکسلز او 12 پکسلز پیډینګ اپلای کم دلته ما په بټن باندې څه کړي دي سوري دا ها پیډینګ 5 پکسلز 8 پکسلز مې اپلای کړی دی صحیح ده او فټ کانټینټ پیډینګ ما په دې اپلای کو خو دې کار نه کوي زه دا کوم چې ولې ما په کوډ کې دا غلطي کړې ده دا بټن دی او دا ما بي ان ټي پرایمري کړ دا بي ټي ان دی بټن دا به هم زه دلته صحیح کړم دا به شي بي ټي ان پرایمري ټیک او دا بي ان ټي نه دا به شي بي ټي ان اوس صحیح شو نو دې به شي ټیکسټ ټرانسفارم اپر کیس او اوس دې ویت چې دی دا فل ایریا ونیولی نو دې ته به هم زه ویت اپلای کړم فټ کانټینټ دا ویت په دونه راشي ټیک ده بیا کم بټن چې ده دا لکوټې دغه دی د دې دا بارډر ریډیس به هم سیوا کړم بارډر ریډیس 15 پکسلز دی آی تھنک بالکل 15 پکسلز به دې بارډر ریډیس شي او چې کله په بټن پرایمري باندې هاور شي نو د دې بیهیویر به چینج کیږي ټیکسټ کلر به اورنج شي او بیکګراوند کلر به وایټ شي ټیک شو نو بیکګراوند کلر چې دی دا به ټیکسټ کلر به اورنج شي اورنج پرایمري کلر دی او بیکګراوند کلر چې دی هغه به وایټ شي ټیک دا هم وشو اوس دا بټن چې دی دا فل سایز ده لکه چې سیوا ده او دا وړوکی ده نو ما دې ته پراپرټي اپلای کړي د بټن فل تاسو په دې کې دلته کې پرایمري کې هم ولیکئ څه مسله نشته دونه ما ځکه دلته کې بل کلاس هغه سیزم چې لکه پریکټس کېږي دا کلاسز چې بیا دي دا مخکې په بوټ سټریپ کې هم څه دغه شانتې اپلای شوي دي ټیک شو تقریبا دغه شان سیم دي
زه دلته کې سیم کلاسز ځکه استعمالوم که فرض کې تاسو بیا مخکې زه بوټ سټریپ تا کولی بس موږ بوټ سټریپ کنټینیو کوو نو چې د هغې د کلاسز تاسو ته څه نه څه آیډیا وي او بیا په اسانۍ سره ریکاګنایز کولی شئ ځکه چې یو پیر به یې په کار کړی نو بټن فول چې ده دې ته ما پیډینګ سیوا کړی دی ټاپ او باټم ته 10 پکسلز دی او سایډونو ته آی تھنک چې 15 پکسلز دی کنفرم کو پیډینګ بټن فول سایډونو ته مې پیډینګ سیوا کړی دی چې دغه دی 25 پکسلز دی او دا پیډینګ مالته 8 پکسلز اغستی دا 5 پکسل دی بای ډیفالت او 8 پکسل دی ټیک دا دونه فرق نه کوي دا خو ستاسو ډیزاین مطابق دی چې څنګه څونه پیډینګ په کوم ډیزاین کې ښه ښکاري ټیک ده نو بټن فول به سایډس ته به زه دغسې واږم پیډینګ لیفټ چې دی 25 پکسلز او پیډینګ رایټ چې دی هغه به هم شي 25 پکسلز او آی تھنک فونټ سایز مې هم سیوا کړی او فونټ سایز به شي 130% دې سره دې بټن سایز سیوا شو ټیک ده اوس په دې پسې ډیزاین کول دي دا ایمیجز نیکسټ سیکشن کې ایمیج دی او بیا په ایمیج له پاسه باندې ټیکسټ دی ټیک نو راځئ دا پسې ډیزاین کوو HTML ته به راشم یو کالمونه فور خو دا وشو چې یو څو ډیو ته پکې کمنټس ولیکو ټیک او دا یو چې دی دا کالمونه فور دی ټیک شو کالمونه فور یو ډیزاین شو کالمونه فور به زه بل هم ډیزاین کړم ټیک او دې ته به هم زه دلته کمنټ ولیکم چې دا کلوز شو په دې کې به راځي دا ایمیج او د دې سره دا ټیکسټ ټیک شو اوس پکې څه نشته ایمیج او ټیکسټ نو دې لپاره به زه یو ډیو واخلم او په هغه ډیو کې به زه دننه ایمیج ولیکم او دې له ما کلاس ورکړی دی کارډ ون یو کارډ سټایل شو ټیک شو فرض کړه که دا تاسو بیا په کوډ کې بل ځای استعمالوئ نو دا یو کارډ ون سټایل شو بیا کارډ ټو کیدای شي هغه دې نه ډفرنټ وي هر څه نوم ولورکړی شي خو ما وله کارډ ون نوم ورکړو او په دې کې به زه دننه یو بل ډیو واخلم هغې له به کلاس ورکړم کانټینټ په دې کې به دننه د کانټینټ شو کانټینټ کې اوس څه دي یو ایمیج دی او ټیکسټ دی یو به ایمیج واخلم ایمیج له به زه سورس ورکړم ایسیټس کې دی په ایمیجز کې دی بلو بیری پای دغه ایمیجز دی ټیک شو ټیک شو یو ایمیج مو اغوستو که آل ټیک پکې تاسو لیکل غواړئ وبلیکئ زه به یې پرېږدمه ځکه چې پریکټس پرپز دی خو خبره ده چې آرټ هم تاسو ورسره لیکئ فرض که زه ورسره ولیکم زه ټیک شوه ایمیج دی او د ایمیج سره بیا ټیکسټ دی ټیکسټ آی تھنک چې په ډیو کې دی او که په اسې کې دی په ډیو کې مې اغوستی تاسو په پی کې هم اغوستی شئ په هر څه کې زه به یې په ډیو کې واخلم هلته کې چې څنګه په ډیو کې اغوستی او دې له به زه ورکړم ټایټل او د دې سب ټایټل چې دی بلو بیری پای دغه به ورکړم ټیک شوه دا راغی یو ډیو ټیک شوه کالمونه فور دا 7 نمبر کالم دی په دې کې دننه دا یو کارډ راغی ټیک شوه کارډ ون به ورته هم زه دلته ولیکم چې پته یې لري دا کارډ ون راغی او دا کانټینټ راغی ټیک شوه کانټینټ راغی په دې کې دننه یو ایمیج راغی او یو ټیکسټ راغی را چې وګورو په فرنټ اینډ باندې دا بای ډیفالټ داسې شو کېږي ټیک ده دې له به سټایلینګ وکړو او را به شو سی ایس ایس ته او ریوزیبل کوډ کې ما سیکشن هیډینګز واخیستل هیډینګ شو دا پکې بټنز شو ټیک ده دلته کې به په دې کې زه واخلم کارډ ون کارډ ون ټیک شوه په کارډ ون به زه سپیسیفای کړم او سټایلز به په دې باندې اپلای کوم ټیک شوه ټول ناول خو ما دې ته اپلای کړی دی مارجن 5 پکسلز چې سایډونه دې ته لږ سپیس میلاو شي او که دا زه لږ وړوکی کړم او سایډ بای سایډ د دې دغه وکړو نو ښه به چې موږ ته پته لګي څه کېږي یې به زه داسې فل سکرین کړم او
HTML की बस दलते की ब्रेक पे लगूँ सॉरी दाया होने दे दाया हो दे ये फ्लेक्स ना बार बजे उसको ब्रेक पे लगूँ साइड बाय साइड چې کېږي نو ټیم سره ګوري د هغې فایده دا چې بیا پته لګي چې دا څه روان دي ټیک ته دا داسې صحیح دی او دا به شي دې سره ده اوس په راشو CSS ته او په CSS کې به کارډ ون ما واغستو ته ما مارجن اپلای کو 5 پکسلز دا زه لرې کم نو دا بالکل جوخت دي بیا ټیک شوه نو 5 پکسلز لږ شانتې سپیس مې ورته اپلای کو او دویم به بیا دې ته اپلای کو دا ایمیج چې کوم دی په کارډ ون کې کارډ ون کې کوم ایمیج دی د دې ویت په ځکه 100% چې دا خپل دغه ته فکس شي ټیک ده سوري 100% نو خپل دغه ته فکس شو دې به ته زه لږ نور بیا ریټ کړم په اسانه مې ورته یو پیډینګ ایډ کړی وی یا مارجن صحیح و خو زه صحیح ده ټیک شو دا راغی ایمیج اوس په ایمیج باندې له پاسه راوستل دي دا ټیکسټ نو زه به هغه طریقه وکړم چې د دې کوم ټیکسټ چې دی هغه دی په کارډ ون کې ټایټل کلاس و ټیک شوه او دې ته به زه وکړم چې پوزیشن اپسلیوټ چې دې پوزیشن ما اپسلیوټ کو نو اوس په لاړ شي دې پوزیشن اپسلیوټ که زه اوس د پوزیشن د ټاپ نه کم 50% ټیک شوه نو دې د ټاپ نه راغی 50% خو دې اوس د کم ټاپ نه راغی دی دا پیرنټ کارډ ون چې دی دې پوزیشن به زه ریلیټیو کم چې دې مطابق چې دی که نه دا کم کارډ ون دی چې دی د هغې مطابق دی راغی دلته کې 50% ټیک شوه د دې بیکګراوند کلر به زه چینج کم کارډ ون ټایټل پوزیشن اپسلیوټ د ټاپ نه مې 50% راښکته کو د دې بیکګراوند کلر به شي زه به سیم دا یو کاپي کم دا او دقه به ولیکم 000 and C9 ټیک شوه دې بیکګراوند کلر لږ شان ټرانسپیرنټ شو او د ټیکسټ کلر به یې اورنج کم هغه چې کم پرایمري کلر دی ټیک شوه ټیکسټ کلر یې اورنج شو بیا به د دې ویډ به زه کم میکزیمم کانټینټ ویډ چې دی اویلیبل فیل اویلیبل مطلب دې ته څونه سپیس اویلیبل وي هغه دغه کا هغه امر ویډ ونیسه نو که زه دې ته ډایرکټ ولیکم دی کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې ویب کټ پرفیکټ سره به دا کار کوي دا به بیا مخکې ګورو په ډیټیل سره ټیک خو اوس په پرفیکټ چې کوم دی دا بیا مخکې زه په ډیټیل سره نو اوس د دې ویډ چې دی 100% څونه ایمیج چې دې ته ایریا اویلیبل وه هغه لاړو ویډ د دې هغه مړه شو ټیک ده بیا به دې ته پیډینګ اپلای کړو ټیک ده اوس د دې دا فونټ سایز به هم لږ سیوا کړو دا به 120% کړو او دې ته به پیډینګ هم اپلای کړو 10 پکسلز د ټولو سایډونو نه ټیک شوه دا ټیکسټ به سینټر ته کړو الاین سینټر او دې له به لیټر سپیسینګ هم ورکړو لیټر سپیسینګ به ورکړو 2 پکسلز او بیا ټیکسټ ټرانسفارم اپر کیس پې کړو I think they په دې بل کې دی اپر کیس بالکل اپر کیس دی نو دی به زه کوم ټیکسټ ټرانسفارم
اپر کیس دې سره به دې اپر کیس شي خو که دې دغه ته تاسو وګورئ دا هغه مسله کړل د 50% راښکته شوی دی د ایمیج 50% چې دا له پاسنی ځای دی ټیک شو نو دې د سنټر نه لږ ښکته دی په دې باندې زه پراپرټي اپلای کوم دغه پوزیشن د ټاپ نه 50% دغه کوس پوزیشن ټرانسفورم او بیا چې ترانسلیټ وای په وای اکسس باندې د ترانسلیشن -50% نو دې سره به دې بالکل په سنټر شي دا راغی په سنټر باندې ټیک شو دا او دا تقریبا چې یو شان دي ټیک شو اوس په د زد په پیری ډوپلیکیټ کوم آی تھنک زما په خیال دا یو ویډیو هم خوږده شو پورا نو دا به په دې نیکسټ دغه کې ډوپلیکیټ کوم او دا به ورسره دغه شانتي سنټر ته په دې نیکسټ